بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 40 نمبر درس دی. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والظرف متعلق بجملة عند الأكثر وهي استقر. مثلا تقول زيد في الدار، تقديره زيد استقر في الدار. ولا بد في الجملة من ضمير يعود إلى المبتدأ كالهاء فيما مر، ويجوز حذفه عند وجود قرينة نحو السمن منوان بدرهم والبر الكر ب60 درهما. د مصنف د دې عبارت د تشریح او د وضاحت نه مخکې د تمهید په تور باندې به مونږه د ظرف متعلق یو څو اهمې د فائدې خبرې دا ذکر کوو، او کچری دا خبرې زمونږ استادو په ذهن کې وي نو ان شاء الله تعالی زې په زې باندې با زمونږ استادو په کار باندې راځي. تیر درس کې دا خبره مونږه ذکر کړې و چې د ظرف دو قسمونه دي: ظرف حقیقی او دویم ظرف مجازی. ظرف حقیقی دا ظرف زمان او ظرف مکان ته وای. د ظرف زمان مثال له صمت یوم الجمعه، نو په دې جمله کې دا یوم الجمعه دا ظرف زمان دی. او د ظرف مکان مثال له زید خلفک، نو خلف د شاته وای او د شاته تعلق د مکان سره وی، ظرف مکان دی. او د ظرف مجازی دا خبره مونږه ذکر کړې و چې ظرف مجازی دا جار مجرور ته وای. مثلا زید فی الدار، نو په دې جمله کې دا فی الدار دا جار مجرور دی او دیتا ظرف مجازی وای. ظرف دا په اتو سیزونو کې په یو سیز پورې متعلق کیږي. دا جار مجرور دیتا متعلق وای، او د کم سیز سره چې دی دا تعلق نسی نو هغه ته متعلق وای. نو ظرف دا په اتو سیزونو کې په یو سیز پورې متعلق کیږي، او هغه اته سیزونه دادي: فعل، اسم فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، صیغه مبالغه او مصدر. بیا کچری په یو جمله کې تدی اتو سیزونو نه دو سیزونه موجود وي یا درې موجود وي یا څلور موجود وي، نو دا جار مجرور به بیا د هغې سیز پورې متعلق کیږي په کوم سره چې معنا ټیک وي او صحیح وي. بالفرض که په یو کلام کې اسم فاعل هم موجود دی او فعل هم موجود دی، نو مونږ به دغه جار مجرور لومبې د فعل پورې متعلق کو، نو که په هغې سره معنا ټیکېدله نو ښه خبره ده، او که د هغې سره نه ټیکېدله نو بیا به دغه جار مجرور دا به مونږه د اسم فاعل پورې متعلق کو. نو خلاصه دا شوه که چرې په کلام کې د دې اتو سیزونو نه دوه یا درې راغلي وي، نو بیا به دا جار مجرور د هغې سیز پورې متعلق کیږي چې د کوم سره معنا هغه ټیک او صحیح جوړیږي. او که چرې په دې سیزونو کې یو سیز موجود نه وي، د جار مجرور متعلق دا په لفظونو کې موجود نه وي، نو بیا به مونږه د دې دپاره متعلق
دا به محذوف راوباسو. بیا به تدې جار مجرور متعلق دا به مقدر وي. دویمه اهمه د فائدې خبره به موږ دا ذکر کو، کچره د جار مجرور متعلق دا په لفظونو کې موجودو، نو دغه جار مجرور ته بیا مونږه ظرف لغو وایو. او کچری په لفظونو کې موجود نو، نو بیا به مونږه دغه جار مجرور ته ظرف مستقر وایو. بیا کچری د یو خاص فعل د مقدر کولو قرینه موجوده و، نو بیا به مونږه ته دغه جار مجرور د پاره هغه خاص فعل دا راوباسو. مثلا بسم الله، نو بسم الله کی دا با جار دی او دا اسم الله ته د پاره مجرور دی. نو اوس که یو انسان دا بسم الله د روټۍ نه مخکې وای، نو دلته اوس قرینه موجوده دا چې مونږ به آکلو فعل راوباسو. نو دا بسم الله دا جار مجرور دا به متعلق شي په آکلو فعل پورې، ځکه چې دلته قرینه موجوده ده، ځکه چې دا انسان دا روټۍ شروع کوي. او کچری اوبس کی، نو بیا به مونږه اشربو فعل راوباسو. کچری لستل کوي، نو اقرأو به راوباسو. او کچری لیکل کوي، نو اکتبو به راوباسو. او کچری د خاص فعل د مقدر کولو قرینه موجوده نه و، نو بیا به فافعال عامو کې یو فعل دا راوباسو. او دا جار مجرور به مونږه په دغه کم عام فعل له پاغه پورې متعلق کو. افعال عامه دا مشهور سلور دي، او داغه مصدر دادي کون، ثبوت، وجود او حصول. دی افعال تا افعال عامه زکوي چې دا په هر فعل کې موجود وي. یو فعل هم تدی افعالنا خالی نه وي. مثلا خړللی، نو په خړلو کې د کون یعنی د کېدلو معنی مشته دی. په دې کې مثلا یو کس هغه خوراک کړی دی، نو موږ داسې ویلی شو چې د خوراک ثبوت راغلی دی، نو په دې کې ثبوت هم شته دی. په خوراک کې وجود هم شته دی، ځکه چې وجود ته راغلی دی. او د خوراک حصول هم شوی دی. دغه شانتي که یو کس سکل کړي، نو په دغه کې کون هم شته دی، یعنی د سکاک کېدل شوی دی. په دغه کې ثبوت هم شته دی، وجود هم پکې شته دی، او حصول هم پکې شته دی. نو دی افعال ته افعال عامه زکوي چې یو فعل هم تدینه خالی نه دی. او کم افعال خاصه دي، نو هغه صرف دا یو فعل پورې خاص وي، د بل فعل معنی پاغه کې نه وي. مثلا خوراک دی، نو په خوراک کې د اسکاک معنی نشته، په دې کې د لستلو معنی نشته دی، په دې کې د لیکلو معنی نشته دی، په دې کې د کولا وهلو معنی نشته دی. یا دغه شان دي کم لیکل قرائت دی، نو په قرائت کې د خوراک معنی نشته، د اسکاک معنی نشته دی. نو په افعال خاصو کې هر یو فعل هغه د خپل معنی پورې خاص دی، د بل فعل معنی پاغه کې نشته دی. نو دی وجنه دغه افعال ته افعال خاصه وي. بیا د کون نه فعل دی چې مونږ راوباسو، نو هغه به کانوي، یعنی کانا کم فعل ناقص دی، نو دا د کون نه دی. او د ثبوت نه دی ثباتا فعل ماضی. او د وجود نه به مونږه د مجهول صيغه راوباسو وجدا، او د حصول نه به راوباسو حصوله. نو د دریو فعلونو نه د کون، ثبوت او د حصول نه به مونږه د معلوم صيغه راوباسو، او د وجود نه به مونږه د وجدا مجهول صيغه راوباسو. او کچری مونږه تدینا شبه فعل راوباسو، یعنی اسم فاعل وغیرہ راوباسو، نو د کون نه بشي کائنون، د ثبوت نه بشي ثابتون، او د وجود نه به مونږه د اسم مفعول صيغه راوباسو موجودون، او د حصول نه به مونږه راوباسو حاصلون. بل اهمه د فائدې خبره به مونږه دا ذکر کو چې جار مجرور دا عام طور باندې په ترکیب کې د مبتدا د پاره یا خبر جوړیږي، د موصوف د پاره یا صفت جوړیږي، د موصول د پاره صله جوړیږي، او د ذل حال د پاره حال جوړیږي.
اوس راځو مونږه د مصنف د عبارت تشریح او وضاحت له. مصنف فرمایي والظرف متعلق بجملة عند الأكثر وهي استقر مثلا تقول زيد في الدار تقديره زيد استقر في الدار. په دې عبارت کې مصنف یو اختلافي مسلې طرف ته اشاره کړې ده او بیا چې د مصنف کم مذهب خوښ دی او کم مذهب طرف ته چې رجحان دی نو هغه مذهب ذکر کړی دی. مسله دا ده چې خبر کله ظرف وي، خوا که ظرف زمان وي که ظرف مکان وي یا جار مجرور وي، نو دغه ظرف تدی متعلق دا بسیز وي. نو کم د بصری والا نحویان دي او کم جمهور او اکثر نحویان دي، نو هغوی فرمایي چې تدغه ظرف متعلق دا به جمله وي او یا په نورو الفاظو کې تدغه ظرف متعلق دا به فعل وي. او هغوی دلیل دا پیش کوي چې دغه متعلق دا په دغه ظرف کې عمل کوي او په عمل کې اصل دا فعل، لہذا تدغه ظرف متعلق دا به فعل وي. او بعض نحویان یعنی د کوفی والا نحویان هغوی دا فرمایي چې د ظرف دغه متعلق دا به مفرد وي، یعنی شبه فعل وي، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ وغیرہ. ځکه چې دا اسم فاعل، اسم مفعول او صفت مشبہ دا په حکم کې د مفرد دي. او دوی دلیل دا پیش کوي چې دا ظرف دا چې کله د خبر په مقام کې وي، یعنی خبر جوړیږي، نو په خبر کې اصل دا دی چې دا مفرد وي، لہذا مونږ به تدې ظرف د پاره کم متعلق دی نو هغه به مفرد راوباسو، یعنی اسم به راوباسو، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ وغیرہ فعل به نه راوباسو. خو به هر حال مونږ فعل هم راوباسلی شو او مونږ اسم فاعل، اسم مفعول او صفت مشبہ هم راوباسلی شو. په دواړو مذهبونو باندې په کوم یو مذهب باندې چې مونږ عمل کو نو پاغه باندې عمل دا کول شو. نو مصنف فرمایي والظرف متعلق بجملة عند الأكثر، چې د اکثر نحویانو په نسبت باندې او مراد تدینا د بصری ولا نحویان دي او مصنف ته دغه مذهب خوښ هم دی چې دا به متعلق کیږي په جملې پورې او د جملې نه مراد دا فعل، ځکه چې د فعل سره کله فاعل ملاو شي نو دغه پوره جمله وي. وهي استقر مثلا دا استقر دی نو دا جمله ده، ځکه چې په دې کې هو ضمیر دا پکې فاعل وي. بیا مصنف د مثال په ذریعه سره وضاحت کوي لکه زید فی الدار. نو په دې جمله کې دا فی الدار دا ظرف مجازي دی، نو اوس تدې کم متعلق دی نو دا په لفظونو کې موجود نه دی، لہذا مونږ به اوس تدې لپاره متعلق دا به محذوف راوباسو. نو مصنف فرمایي چې د فی الدار کم متعلق دی نو هغه استقر دی. اکثر نحویان دا وایي چې مونږ به فعل راوباسو، نو استقر فعل له هغوی وایي چې دا فی الدار جار مجرور دا به متعلق کیږي په استقر فعل پورې. او کم د کوفی والا نحویان دي نو هغوی وایي چې مونږ به تدې دپاره شبه فعل راوباسو، نو دا فی الدار هغوی متعلق کوي په ثابتون پورې یا په کائنون پورې یا حاصلون وغیرہ پورې یا په موجودون پورې. د افعال عامونه مونږ هر یو فعل دا تدې لپاره محذوف دا منلی شو. مثلا تقول زید فی الدار تقدیره، نو تدې تقدیری عبارت دا دی زید استقر فی الدار، دا اکثر نحویان وی او د بصری والا نحویان وی او کم دا نور نحویان دي نو هغوی په نسبت باندې به تقدیری عبارت داسې شي چې زید ثابت فی الدار. ولا بد في الجملة من ضمير يعود إلى المبتدأ كالهاء فيما مر. مخکې دا خبره مونږه ذکر کړې وه چې خبر دا څنګه مفرد واقع کېدی شي.
نو دغه شانتي خبر دا جمله هم واقع کېدی شي. خو چونکې جمله من حیث الجمله دا یو مستقل سیز دی او ځان له سیز دی، تدې د مخکې عبارت سره داسې مضبوط تعلق نه وي، نو چې کله خبر جمله وي نو بیا په دې کې یو عائد ضروری دی، یو ربط ضروری دی چې تدغه عائد د وجنه او تدغه ربط د وجنه تدې جمله تعلق د مبتدا سره پیدا شي. نو مصنف فرمایي چې عام طور باندې په دغه جمله کې دغه عائد او دغه رابط دا ضمیر وي او دغه ضمیر دا مبتدا ته راجی وي. او مصنف فرمایي لکه تدې مثالونه دادي لکه ها په مخکینی مثالونو کې مخکې مصنف مثالونه ذکر کړیو. وقد يكون الخبر جمله اسميه نحو زيد ابوه قائم. نو په دې جمله کې دا زید دا مبتدا ده او ابوه قائم دا ول خبر ده او دا ابوه قائم دا ځان له جمله ده، ابوه مبتدا ده او قائم دا ول خبر ده. نو دلته اوس خبر دا جمله اسمیه ده، لہذا تدی د زید سره ربط پکار ده. او په دې مثال کې یعنی زید ابوه قائم کې ابوه کې دا کم ها ضمیر ده، نو دغه عائد ده په دې ضمیر د وجنه د ابوه قائمون د جملې ربط پیدا شوی دی د زید سره. دا کم بل مثال له زید قام ابوه، نو په دې مثال کې هم د زید مبتدا ده او قام ابوه د جمله فعلیه دا ول خبر دی. نو خبر چونکې جمله ده نو اوس د دې د مبتدا سره ربط ضروری دی، نو دلته ربط دی په قام ابوه کې د ها ضمیر. دلته به دا خبره مونږه یاد ساتو چې عائد او رابط څنګه چې دا ضمیر کې دی شي، نو دغه شانتي دغه عائد دا کله کله الف لام تعریف هم وي. مثلا نعم الرجل زید، نعم الرجل نعم فعل او الرجل دا ول فاعل دی، دا خبر مقدم دی او دا زیدون دا تدیر لپاره مبتدای مؤخر دی. نو دا نعم الرجل دا جمله ده او په دې کې عائد ضمیر نشته دی، بلکې دلته عائد په الرجلو کې د الف لام دی او تدی الف لام نه مراد دا زید دی، نو دلته عائد د الف لام دی. دغه شانتي عائد کله کله دا اسم ظاهر وي، ضمیر را نه وړي شي بلکې هغه اسم ظاهر دوباره راوړي شي، نو هغه هم د عائد کم ضرورت دی نو هغه پورا کوي. مثلا قرآن کې الله فرمایي الحاقة ما الحاقة، نو الحاقة دا مبتدای اول او دا ما استفهامیه دا بیا مبتدای ثانی ده او الحاقة دا ول خبر ده. نو دا مبتدا خبر دا کله جمله اسمیه شي بیا دا خبر جوړیږي د الحاقة مبتدای اول لپاره. نو دلته ملحاقة دا جمله ده، جمله اسمیه ده، خو دلته عائد دا نه ضمیر ده او نه الف لام ده، بلکې په دې جمله کې عائد د الحاقة اسم ظاهر ده. دغه لومبه الحاقة دا دوباره راوړل شوی ده. دغه شانتي عائد دا کله کله جمله خبریه وي، خو چې کله دغه جمله خبریه د مبتدا تفسیر کوي. تدې مثال له قرآن کې الله فرمایي قل هو الله احد، دا هو ضمیر دا مبتدا ده او الله احد دا جمله اسمیه دا ولا خبر ده، لیکن چونکی دا الله احد دا ته هو ضمیر تدې تفسیر کوي، نو دغه د هو مبتدا د پاره عائد جوړیږي، د بل عائد راوړلو د پاره ضرورت نشته. نو حاصل دا شو چې د عائد مونږه سلور صورتونه ذکر کړل. یو صورت دا ده چې عائد یا رابط دا ضمیر وي، دویم عائد کله کله دا الف لام وي، عائد دا کله کله اسم ظاهر وي، او عائد دا کله کله جمله خبریه وي چې کله دا د مبتدا تفسیر کوي. خو چونکې عام طور باندې عائد او رابط دا ضمیر وي، نو دی وجنا مصنف رحمه الله صرف دغه ذکر کړی دی او ته د نورو دا ذکر دی پرېښی. نو فرمایي ولا بد فی الجملة من ضمیر يعود الى المبتدأ، ولا بد او ضروری دی فی الجملة په جمله کې من ضمیر
د یو ضمیر یعود الی المبتدا چې دغه ضمیر دا لوټاویږي واپس کیږي دا راجی وي مبتدا طرف ته او دغه ضمیر ته عام نحویان دا عائد وي یا ته رابط وي کلهائی فیما مر یعنی په د مخکینی مثالونو کې کما هادا او هغه مثالونه کوم دي زید ابوه قائم پدې کې هم هادا یا زید قام ابوه پدې کې هم هادا بیا فرمای ويجوز حذفه عند وجود قرينة نحو السمن منوان بدرهم والبر الكر ب60 درهما مخکې عبارت کې خو مصنف دا خبره ذکر کړه چې کله خبر دا جمله وي نو بیا په دې کې یو عائد ضروری دی یو ضمیر ضروری دی چې دغه ضمیر دا مبتدا طرف ته راجی وي لیکن چې کله قرینه موجوده وي یعنی یو دلیل مونږ ته موجود وي چې دلته عائد شته دی نو بیا تدغه ضمیر یا تدغه عائد تدی حذف کول دا هم جایز دی او بیا مصنف د مثالونو په ذریعه سره تدی وضاحت هم کوي نو فرمای ويجوز حذفه عند وجود قرینه او جایز دی تدغی ضمیر حذف کول تدغی عائد حذف کول کلا عند وجود قرینه چې کلا قرینه موجوده وي او قرینه ستوي امر يشير الى المقصود والمطلوب اغه امر چې هغه مقصود او مطلوب طرف ته اشاره کوي نو کچری داسې قرینه موجوده وي چې داغه د وجه نه په معنا کې فساد نه جوړيږي نو بیا تدغه ضمیر حذف کول دا هم جایز دي مثلا السمن منوانی بدرهم چې غوړی 2 کیلو په درهم په یو درهم باندې نو په دې جمله کې دا السمن دا مبتدا ده او منوانی بدرهم دا جمله اسمیه دا ولا خبر ده نو دلته خبر جمله ده لیکن دلته عائد یعنی ضمیر دانشته دی هغه حذف شوی دی ځکه چې پاغه باندې قرینه موجوده ده او قرینه څه ده که یو کس دا وایي چې 2 معنا په یو درهم باندې دي نو چونکه هغه مخکې د غړو بحث کوي السمن منوان بدرهم چې غوړی 2 معنا په یو درهم باندې دي نو دا ظاهر خبره ده هر یو کس ته دا خبره پته لګي چې 2 معنا د غوړو په یو درهم دي ځکه چې مخکې نه د غنمو باس شوی دی نه د جوارو باس شوی دی نه د اوګي باس شوی دی نه د پیاز باس شوی دی د بل سیز بحث نه شوی بلکې مخکې چې دا کوم سیز ذکر شوی دی نو قیمت هم داغي دا ذکر کیږي نو الثمنو دا مبتدا ده او منوان بدرهم نو د منوان نه اخوا منه عائد دا محذوب ده او منه کې دغه ها ضمیر دا راځي ده الثمن طرف ته لیکن چونکه دلته قرینه موجوده ده نو دی وجینا دغه ضمیر دا حذف شوی دی دویم مثال دی والبر الكر ب60 درهما د غنم یو کور دا پیمانه ده لکه څنګه چې نن سبا زمانه کې کیلو دی دړۍ ده من دی وغیرہ نو دغه شان په هغه زمانه کې کور د یو پیمانه و نو غنم یو کور ب60 درهما دا په 80 درهم باندې دي نو دلته هم د البر دا مبتدای اول او د الکر ب60 درهما الکر مبتدای ثانی او ب60 درهما دا ول بیا خبر جوړیږي نو الکر ب60 درهما دا پوره جمله ده او دلته عائد نشته دی بلکې دغه عائد دا حذف کړی شوی دی ځکه چې باغی باندې قرینه موجوده ده ځکه چې الکر ب60 درهم یو کور په 80 درهم باندې دی نو دا د سیس دی مخکې د غنمو ذکر شوی دی نو دلته منه ضمیر هغه محذوب دی او هغه ضمیر دا راځي دی البر طرف ته نو تقدیری عبارت بشي البر الکر منه ب60 درهم چې غنم یو کور ته دغه غنمونه په 80 درهم باندې ځکه چې کم بائع دی کم خرڅون کې دی نو هغه ریټ هم د غنمو بیانې ځکه چې مخکې هغه د غنمو ذکر کړی دی د بل سیز ذکر نه دی کړی نو چونکې دلته قرینه موجوده ده نو دی وجنا عائد دلته حذف شوی دی نو حاصل دا شو چې خبر
دا جمله واقع کېدی شي، جمله اسمیه واقع کېدی شي، جمله فعلیه واقع کېدی شي، جمله شرطیه واقع کېدی شي، جمله ظرفیه واقع کېدی شي. خو چې کله خبر جمله وي نو بیا په دغه جمله کې یو ضمیر یو عائد دا ضروری دی چې دا دغه مبتدا طرف ته راځي وي، ځکه چې د مبتدا سره ته دغه جملې تعلق پیدا شي. لیکن کله کله ته دغه عائد حذف کول دا جایز وي، خو چې کله قرینه دا موجوده وي. او بیا مصنف دغه دوه مثالونه دا ذکر کړل. اوس راځو مونږه ته د عبارت ترکیب لا او په دې کې کم نحوی فواید دي نو د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره به مونږه ذکر کوو. الظرف متعلق بجمله عند الاكثر. الظرف مرفوع بضم لفظا دا مبتدا ده او مبتدا دا مرفوع وي او دلته دا مرفوع ده په ضمه سره. متعلق دا دو اسم فاعل صيغه ده او هو ضمیر پدې کې فاعل له. بجملتين با حرف جار او جملتين مجرور. جار مجرور دا ظرف لغو دا متعلق ده په متعلقن پوری په اسم فاعل صيغه پوری. او چونکه دلته د جار مجرور متعلق دا په لفظونو کې موجود ده نو د بجملتين جار مجرور ته به مونږه ظرف لغو وایو. او تدې کم متعلق دی نو دا په دغه اتو سيزونو کې په دې مثال کې اسم فاعل له. او عند الاکثر دا مضاف الیه دا مفعول فيه دا. عام طور باندې چې عند په کوم ځای کې مراشي نو دا په ترکیب کې مفعول فيه واقع کیږي. نو متعلق اسم فاعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول فيه سے مل کر دا خبر دے د ظرف مبتدا ده پاره، لہذا دا جمله اسمیه شو. وهي استقر هي ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا ده. او استقر بتاویل هذا اللفظ دا استقر نه مراد دا استقر لفظ ده، لہذا دا ولا خبر ده هي مبتدا لپاره. او ضمیر مرفوع منفصل کله چې هم دا د کلام په شروع کې راشي دا عام طور باندې مبتدا جوړيږي. مثلا تقول زید فی الدار، زید مرفوع بضم لفظا دا مبتدا ده او فی الدار جار مجرور دا خبر ده د زید مبتدا لپاره. دلته کومه وګورو نو د فی الدار جار مجرور متعلق ده په لفظونو کې موجود نه دی، ځکه چې زید مبتدا ده دا غي پورې دا نه متعلق کیږي. نو اوس به مونږه د فی الدار د لپاره متعلق دا به مقدر منو، لہذا د فی الدار دا جار مجرور دا اوس ظرفی مستقر دی. نو تدې د لپاره اوس مونږه په دغه افعال عامو کې یو فعل راو باسل شو، فعل راو باسل شو او شیبه فعل راو باسل شو. نو مونږه داسې مویل شو چې زید استقر فی الدار مویل شو، زید ثبت فی الدار مویل شو، زید حصل فی الدار مویل شو، زید وجد فی الدار مویل شو. او دغه شانتي زید ثابت کائن یا موجود یا حاصل دا ټول ټیک دي. نو دا فی الدار دا د زید لپاره خبر دی. تقدیره زید استقر فی الدار، تقدیره دا مضاف الیه دا مبتدا ده او دا زید استقر فی الدار دا ولا خبر دی. ولا بد فی الجمله من ضمیر يعود الى المبتدا. دا لا دا د لاینه فی جنس ته او بد دا ته د لپاره اسم دی او فی الجمله دا جار مجرور متعلق دی په بد پورې. من حرف جار ضمیر دا موصوف دی. يعود صيغه واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم او هو ضمیر پدې کې فاعل له دغه ضمیر طرف ته راځي دی او ال المبتدا جار مجرور ظرف لغو دا متعلق دی په يعود فعل پورې. نو يعود فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر دا صفت دے دو ضمیر موصوف دا پارا بیا موصوف صفت دا مجرور دے من جار دا پارا او جار مجرور دا متعلق تے ثابتون پوری، لہذا دا بیا خبر جوړیږي د بود دا لاینه فی جنس دا پارا دا خبر جوړیږي. او دلته هم قاعده جاری شوی ده چې د ضمیر نکرین بعد فعل راغلی دی نو ضمیر نکره دا موصوف ده او دا يعود الى المبتدا دا ولا صفت ده.
کالهائی فیما مر کاف حرف جار الهائی دا مجرور الهائی دا موصوف دے کاف حرف جار الهائی دا موصوف فی حرف جار ما اسم موصول او مر فعل بفاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر دا صلہ دا ما موصول دا پارا بیا موصول صلہ دا مجرور دے فی جار دا پارا او جار مجرور دا متعلق دے پو ثابتون پورے دا بیا صفت دے دا ہائی موصوف دا پارا او موصوف صفت دا مجرور دے دا کاف جار دا پارا او دا جار مجرور دا بیا خبر جوڑیگی دو مثاله مبتدائی محذوب دا پارا ويجوز حذفه عند وجود قرينة جاز يجوز فعل او حذفه مضاف مضاف الیہ دا ولا فاعل حذف مرفوع بضم لفظا چونکہ فاعل هم مرفوعی نو دی وجنا دا حذف دا مرفوع دی او دا مرفوع کیدو علامت دی ضمہ عند وجود قرينة عند مضاف وجود مضاف الیہ مضاف او قرينة دا مضاف الیہ دا بیا مضاف الیہ دا بیا مضاف الیہ جوړیږي دا عند مضاف دا پارا بیا مضاف الیہ دا مفعول فيه جوړیږي دا يجوز فعل دا پارا دلته هم عند راغله دي نو دی وجنه دا په ترکیب کې مفعول فيه جوړ شوی دی او دلته کومه وګورو درې اسمونه دي او نو پدام بخپل منس کې مضاف الیه جوړ شوی دی عند مضاف د وجود طرف ته بیا وجود دا مضاف ته قرینه مضاف الیه طرف ته ويجوز حذفه عند وجود قرينة نحو الثمن منوان بدرهم الثمن مرفوع بضم لفظا دا مبتدا دا او منوان بدرهم منوان دا مرفوع دے پا الف سرا ځکه چې دا مبتدا جوړیږي مبتدا ثانی او چونکه مبتدا مرفوع وي او دا تثنیه دا او د تثنیه حالت رفع دا په الف سره وي نو منوان دا مرفوع دے په الف سره لہذا دا مبتدا دا او بدرهم منوانی دا مبتدا دا او منه مونږ مخکې دا خبره ذکر کړه چې دلته عائد دا محذوف دی واغه څه دی منه دی من حرف جار او د ها ضمیر دا ول مجرور دی جار مجرور دا متعلق دی په ثابتان پوری نو دا ول بیا صفت جوړیږي د منوانی مبتدا لپاره او چونکه دلته منوانی دا نکره ده دا بیا موقع شوی ده لیکن چونکه دلته په نکره کې تخصیص شوی دی مونږ ویلو چې دا تخصیص شپږ طریقې دي یو پکې دا و چې دا نکره د لپاره صفت راوړی شي نو نکره کې تخصیص پیدا کیږي د صفت د وجنه نو دی وجنه دلته هم په دې منوان کې تخصیص پیدا شوی دی لہذا ته دې مبتدا جوړیدل دا ټیک دی او دا بدرهم دا جار مجرور دا ولا خبر دی نو دا مبتدا خبر مل کر دا بیا خبر دی دا الثمن مبتدا لپاره لہذا دا جمله اسمیه ده او دا البر الكر ب60 درهم البر مرفوع بضم لفظا دا مبتدا ده مبتدا اول او دا الكر دا مرفوع بضم لفظا دا موصوف دی او دا منه کم عائد دی نو دا جار مجرور چې کله د خپل متعلق سره ملاو شي نو دا ول بیا صفت جوړیږي د الکرو د لپاره بیا دا مبتدا ثانی ده او ب60 درهم با حرف جار او 60 دا ممیز دی او درهم دا ول تمیز دی ممیز تمیز ملک دا مجرور دی د باجار د لپاره او جار مجرور متعلق دا بیا په ثابتون پوری دا بیا خبر دی دو الکرو مبتدا ثانی د لپاره بیا مبتدا ثانی اپنے خبر سے مل کر دا بیا خبر دی د البر مبتدا لپاره ب60 درهما دلته به دا خبره هم یا ساتو د 11 نه والا د 11 نه والا تر د 11 نه والا تر د 99 پورې کمی انسی چي دي نو تدی کم تمیز دی نو دا مفرد وی او منصوب وی د 11 نه والا تر د 99 پورې کمی انسی چي دي نو تدی تمیز دا مفرد وی او منصوب وی نو دلته 60 لفظ راغلی دی 60 دا 60 ته وای نو چونکه دا د 11 او د 99 په منځ کې ده لہذا تدی تمیز دا مفرد دی یعنی درهمن او منصوب دی یو ځل بیا موږ ته د عبارت ترجمه ذکر کوو مصنف فرمایي والظرف متعلق بجمله عند الاكثر چې ظرف دا متعلق کیږي په جمله پورې په فعل پورې د اکثر نحویانو په نسبت باندې مراد تدینه د بصری والا نحویان دي وهي استقر مثلا تقول زید فی الدار او هغه یعنی استقر فعل او تو زید فی الدار نو دا اصل کې د تقدیری عبارت سره زید استقر فی الدار ولا بد فی الجمله من ضمیر يعود الى المبتدا او په مبتدا کې او په جمله کې یو ضمیر ضروری دی چې دغه ضمیر دا مبتدا ته راځي وي کلها فيما مر لکها په مخکنی مثالونو کې
ويجوز حذفه عند وجود قرینه او دغه ضمیر یا د عائد حذف کول دا جایز دي چې کله قرینه موجوده وي لکه الثمن منوان بدرهم نو په دې مثال کې منوان نورست منه کې ها ضمیر کم عائد دی نو دا حذف شوی دی ځکه چې په دې کې قرینه موجوده ده او دغه شانتي البر الكر ب60 درهم نو دلته هم د الكر نورست منه کم ضمیر دی او هغه عائد دی هغه حذف شوی دی ځکه چې په دې باندې قرینه موجوده ده ځکه چې او په دې باندې قرینه دا د مخکنی لفظ دی په البر الکر کې البر دی او په دې الثمن منوان بدرهم کې الثمن دی ځکه چې بایع کم قیمت بیانې نو هغه ته دغه دواړو سيزونو بیانې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.